خو دا راته وایي چې ته څه عمل کوې چې تا د وجې نه الله رب العزت د 6 لکه خلکو حج قبول کړی. عبدالله ابن مبارک رحمه الله یو ځل حج دپاره لاړو. چې کله حج وکړو نو شپې اوده شو، خوب یې نه. دوی فرشتې ورته راغلې، یوه یې خپو ته ودرېده، بله یې سر ته ودرېده. د خپو وله سر وله فرشتې ته وایي چې دې کال څومره خلکو حج وکړو. نو د سر وله فرشته ورته وایي چې 6 لکه خلکو دې کال حج وکړو. نو د خپو وله فرشته ورته وایي چې کومه خپو څه ولاړه دی چې آیا د ټولو خلکو حج قبول شوی دی که د بعضو قبول شوی دی. نو د سر وله فرشته ورته وایي چې دې کال 6 لکه خلکو حجونه کړي وو، خو الله پاک ته یو حج هم نه دی قبول کړی. او بیا ورته وایي چې ها الله رب العزت د دغو 6 لکو خلکو حجونه صرف یو کس د وجې نه قبول کړي دي. نو د خپو ته چې کومه فرشته ولاړه د دې سر وله فرشتې نه پوښتنه کړي چې دا کس چرته دی او څه نوم یې دی چې الله رب العزت د دغه کس د وجې نه 6 لکه خلکو حجونه قبول کړي دي. نو دې ورته نامه وښودله او علاقه یې ورته وښودله چې فلانکۍ نامه دی او فلانکي علاقې کې د کس اوسېږي. نو عبدالله ابن مبارک رحمه الله چې کله بیدار شو نو خپلو ملګرو ته وایي چې تاسو ځئ، زه فلانکي علاقې ته ځم، هلته ما کار دی، زه به درپسې بیا درځم. چې کله هغې علاقې ته ورسېدلو د کس معلومات یې وکړو نو د کس سره میلاو شو. نو د کس عبدالله ابن مبارک رحمه الله ته فرمایي چې ته څوک یې؟ ده ورته وایي چې زه عبدالله یم. وایي دا کس په ژړا شو چې تاسو او زما در ته راتلل. عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته فرمایي چې ما پرېږده، ټول کمالات په تا کې دي، تا د وجې نه زموږ حج قبول شوی دی. خو دا راته وایي چې ته څه عمل کوې چې تا د وجې نه الله رب العزت د 6 لکه خلکو حج قبول کړی. نو دی ورته وایي چې زه او زما بیبي موږ د حج اراده کړې وه، څه لږې پیسې مې را جمع کړې وې، څه لږې پاتې وې. خو زما بیبي یوه ورځ ګاونډیانو کره لاړه. نو هلته یوې زنانه ورته وویل چې 3 ورځې کېږي، 3 ورځې چې موږ روټۍ نه ده خوړلې، موږ د روټۍ په ارمان یو او بچي مې وږي دي. وایي چې زما بیبي کله دا خبره واورېدله فوراً کور ته راغله. ما ته وایي خونده زموږ په ګاونډیانو کې یوه زنانه دی 3 ورځې کېږي هغوی روټۍ نه ده خوړلې، نه د هغې بچو روټۍ خوړلې دی. زه حج ته نه ځم، دغه پیسې زه هغې ته ورکوم. وایي ما ورته ویل چې ته دومره غیرت کوې، زما پیسې مې یوسه هغې ته ویرکه، ټولې پیسې ورته ویرکه او هغې څه د کور سامان ځان ته راوړي، د خوراک ترتیب برابر کړي. وایي ما صرف دا عمل کړی. نو عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته وفرمیل چې دې نه غټ عمل شته هم نه چې تا د یو مسلمان د یو غریب زړه خوشحال کړو. دا عمل الله رب العزت ته دومره خوښ شو چې ستاسو د وجې نه الله رب العزت د 6 لکه خلکو حج قبول کړو. نن سبا همون عبادت ته زور ویر کړی دی، بلکل ښه خبره دی، عبادت کوه، خو خپل ګاونډیانو باندې کله کله نظر اچوه، د هغوی حال احوال اخله، هغوی سره مرسته کوه، هغوی سره تعاون کوه. په دې باندې چې الله پاک کم خوشحالېږي په بل یو څیز باندې دومره نه خوشحالېږي.